خبرې عرض کړو. الله رب العزت موږ تاسو ته بدوي عمل کولو توفیق راکړي. جنازه دا د دې مشروعیت کړی شوی دی، کله فرض شوې ده جنازه چې کوم دی د دې فرضیت شوی دی د هجرت په لومړني کال باندې کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف راوړ نو جنازه فرض شوه. هلته د یو صحابي انتقال شوی بیا چې کوم دی دا راځي چې ټول نفل نه جنازه د چا شوې ده. نو کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف راوړ حضرت براء بن معرور رضی الله تعالی عنہ انتقال شوی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ځان سره کړل او د هغه نماز جنازې ادا کړه او کفن تدفین وکړ. دا شان چې کوم دی یو بل روایت کې راځي چې ټول نفل جنازه هغه د اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنہ ادا شوی ده. د جنازې فرضیت دا ټول نړۍ چې کوم دی د هجرت د لومړني کال په پیل سال باندې چې کومه ده فرض شوې ده. دې د وجې نه حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها جنازه هغه نه ده فرض شوې ځکه چې هغه د هجرت نه درې کاله مخکې وفات شوې وه او هغه وخت کې د جنازې فرضیت نه و شوی، د جنازې مشروعیت دا نه و شوی. دې د وجې نه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا بیبي حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د دې جنازه نه ده فرض شوې، کفن تدفین یې شوی دی. بیا چې کوم دی جنازې طریقه څه ده؟ جنازه چې کله جنازګاه ته وړل شي د امام مخامخ کېښودلی شي، امام به هغې مړي سینې ته مطابق ودرېږي، د سینې برابر به ودرېږي. خوا به سړی وي یا ښځه وي زنانه وي که ماشوم وي که لوی وي د سینې مقابل به ودرېږي او شاته ورپسې کوم دی صفونه جوړېږي. ګوره حدیث کې راځي وایي بهتره دا ده چې هغې امام پسې درې صفونه خامخا جوړ شي، درې صفونه خامخا جوړ شي. حدیث کې راځي چې کوم جنازه کې امام پس شاته درې صفونه جوړ شي الله رب العزت هغې مړي له جنت واجبوي، هغې مړي له څه واجبوي؟ جنت ورته واجب شي. یو بل روایت کې دا الفاظ دي چې الله رب العزت هغې مړي مغفرت وکړي د کوم مړي چې امام پس درې صفونه وو. بهتره دا ده چې جنازګاه کې درې صفه امام پسې جوړ شي. راشان چې کوم دی بیا تکبیرات وایي د امام جنازه کې څومره فرایض دي، څومره واجبات دي، څومره سنت دي پکې. د جنازه کې دوه فرایض دي. څومره فرایض دي؟ دوه فرایض دي. دا تکبیرات چې کوم دی دا فرض دي، څلور تکبیرات دي. نو څلور تکبیرات دا په جنازه کې فرض دي. دا هر یو تکبیر به د یو رکعت ګڼلی شي، هر یو تکبیر به د یو رکعت ګڼلی شي، د څلور رکعته شو. نو دا هر یو تکبیر به د یو رکعت مقدار ګڼلی شي. نو اوس یو کس دا تکبیراتو کې فرض دی اوسي او جیم چې کوم دی په جنازه کې قیام فرض دی. څه پکې فرض دی؟ قیام فرض دی. دا درته یاد شو دوه څیزونه جنازه کې فرض دي، تکبیرات فرض دي او قیام فرض دی. نو اوس به تاسو ته پوه وایي چې کله لمونځ کې سړي نه فرض پاتې شي، یو سړی لمونځ کوي او فرایض پکې نه پاتې شي، په لمونځ کې څو فرض دي؟ 14 فرایض دي. څو فرض دي؟ 14 فرایض دي. نو چې 14 فرایضو کې درنه یو فرض پاتې شي لمونځ کېږي، لمونځ فاسد شو که نه؟ دا شان په جنازه کې درنه تکبیر امام پسې ولاړ تکبیر دې ووایي بیا دې چې کوم دی الله اکبر ونوي یو الله اکبر دې درنه ایر شي یا درنه دوه ایر شي یا درنه دروړه ایر شي، یو درنه ایر شي جنازه وشو نه ده شوې. صحیح ده که نه؟ ځکه چې ولې نه ده شوې چې فرض درنه پاتې شي، درنه پاتې شي فرض پاتې شي. تکبیرات دا په جنازه کې څه دي؟ فرض دي. او قیام پکې څه دی؟ ولاړه دا پکې فرض ده. په ناسته باندې جنازه نه کېږي. ها چېرې عذر وي د عذر په حالت کې چې ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج بیا چې کوم دی په ناسته باندې جنازه کېږي. صحیح ده که نه؟ نو په جنازه کې څه فرض شو؟ دوه فرض دي په جنازه کې، یو تکبیرات فرض دي او دویم چې کوم دی څه فرض دي؟ قیام فرض دي. صحیح ده که نه؟ او په جنازه کې درې سنت دي. څو سنت دي؟ درې سنت دي. دا ثنا ویل سبحانك اللهم وبحمدك، دا شان چې کوم دی درود شریف ویل اللهم صل علی محمد. صحیح ده؟ او دریم سنت چې کوم دی دعا ده، اخر کې چې دعا وایي اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا. په جنازه کې څو سنت شو؟ درې سنت شو. دا سبحانك اللهم او دا درود شریف او اخري دعا. اوس دلته سوال پیدا کېږي یو انسان ته چې کوم دی دعا نه وي یاده، دا سوال په ذهن کې راځي که نه؟ اوس کې یو انسان ته دعا نه وي یاده، هغه په جنازه کې څه کوي؟ یو کومه دعا وایي؟ نو بهتره دا ده چې هغه ثنا وایي د درود شریف ووایي ورپسې چې کوم دی
اللهم اغفر له وزداس دی اللهم اغفر له یا اللهم اغفر لي اکثر چې کله موږ تاسو په جنازه دعا نه شو کنه په دعاګانې موږ تاسو او اللهم اغفره اللهم اغفره دې معنی دا ده چې الله دې خکې واسي څه مطلب دی وخت کې موږ کنه چې خکې واسي دې معنی دا څه جوړيږي اللهم اغفر له لام ورسره ورسره نعم یا اللهم اغفر له یا الله دې مړي مغفرت وکړي یا الله دې مړي مغفرت وکړي نسمع على الصلاة سمع على الصلاة نجتال دعاء ورزي سنوزي أخبر سكي أخبر اللهم اغفر لي يا اللهم اغفر له دعوتك يا سيدك وزدت بها سؤال بذاكيكي يا إنسان دي فجنازك داس بس قلع لنا سبحانك اللهم ولا نورزي دروش شريك ولا نورزي ودا عشان تكون دعاء ولا نورزي أخبر سكي أخبر عشان دي امام اتباع وکړي الله اکبر امام سره بس خاموش ولاړی جیم الله اکبر وړي شي خاموش ولاړی درې په خاموش لړ سره په سلام وړي صحیح ده اوس داسې طبيعت سره پیدا کیږي چې چېرې یو کس چې کوم دی هغه یو تکبیر لړ شاته اکثر کسان راغونډي وي کنه استاد دې تړلې چانه دوه تکبیر شي چانه درې تکبیر شي چانه چې کوم دی یو تکبیر شي هغه وسکه اوس د سوال پیدا کیږي نس یو کس چې کوم دی یو تکبیر شي یا یو دوه تکبیر دې شي او قراله امام بس ودرېږي امام بس ونیت تړي صحیح ده او بدرېږي بیا چې کله امام سلام وړي د سلام نه بعد چې کوم دې نسو تکبیر شي هغه ور تکبیرات وړي الله اکبر الله اکبر خاموش وړي اس دعا وکړي نه بدل شي وي او نه دعا وي بس د تکبیرات په فرض برابر کې الله اکبر الله اکبر السلام وړي السلام وړي دې پتا وکړه تاسو پتا نشي دا موږ تاسو داسې څه زده کوو اوس چې کوم دی یو کس دا جنازې پر اکثر روزي جنازې پر اکثر روزي نو مستحب دی چې موږ تاسو د پټ شاته رواني سره رواني شاته رواني صحیح ده کنه د مړي نه شاته داسې مستحب دي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای اذا مرض فعده واذا مات فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای کله چې مسلمان بیمار شي د عیادت نه راشه بیمار فلسي وکړي او کله چې کوم دی یو مسلمان هغه وفات شي مړ شي وفات شي فتبعه د جنازې د کټ پسې شاته د جنازې شاته رواني ذکر بل حدیث کې راځي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها وقريبا منها رسول الله صلى الله عليه الحديث کې دي کوم یو کس چې بسرنی باندې اکثر موږ تاسو په مسجد باندې رواني یا شاته غاړي دې په جنازې کې شاته دې جنازې کې شاته وځي اوس کوم کسان پیدل روان دي پیدل چې کومې دې نه مخکې تللی شي دې طرف ته تللی شي دې طرف ته تللی شي مخکې شاته تللی شي څلور او طرفو ته تللی شي لیکن کوم یو کس بسرنی باندې سور دی موټر سایکل باندې سور دی یا راشه ګاډي کې سور دی دې بچی دې جنازې نه شاته ځي دې جنازې نه شاته ځي چې موږ تاسو ورته چې کله دا مړو شي ورته چت شي کنه دې کټ چې کوم دی مستحب ده چې انسان نس دا خپل د سم او ګل مړ دې څنګه دا کټ نه کوي چې مړ دا مړ بلا شي دا سم او ګل چې کوم راشي د سمې ګوبې طرف ته چې مخبر راځي هغه خپل له بده یو باندې کې سم او ګل باندې دې سره لس قدم هغه سره رواني څو قدم ور سره لس قدم بیا دا هغه سیټ ته سم طرف ته شاته راشي شاته خو طرف ته چې سم خپل مړی هغه چې کوم دی هغه سره لس قدم واخلي بیا هغه ولټه کوګی چې کوم دی شروع شي مخکې هلته راشي ته لس قدم هغه سره واخلي بیا لس قدم ولټه خو سره څو قدم شي 40 قدم شي څو قدم شي 40 قدم شي دا کمال سنت دی دا سړي کمال سنت دا دی چې انسان جنازې سره دا شي سرويخ قدمه ځان واخلي اکثر مددل قدم واخلي د دې شاته شي داس قدم هغه سره دا سړي سنت طریقه ده سړي سنت طریقه ده او بیا چې کوم د جنازې کټ کړه دا اورسي جنازې د کټ کله دی خو د شي جنازې کټ نه چې سعودي خو د شي دی هغه نه مخکې ناس نه کول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مبارك دي لا تجلسوا قبل ان توزع الجنازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای تاسو کې نه ما تاسو پر جنازې کټ دی خو د شي د جنازې د کټ نه مخکې ناستل
نه دي مناسب بهتر نه دي چې په تاسو الله رب العزت په تاسو باندې مسلمان عمل کړی